اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. د بني اسرائیل تذکره شروع. رب ذوالجلال فرمای چې ټولو کې زیات انعامات ما په بني اسرائیلو باندې کړو. په هغه انعاماتو کې خو یو انعام دا چې د یعقوب علیه السلام نواله حضرت عیسی علیه السلام پورې په بني اسرائیلو کې 4,000 انبیا راغلیو. بل انعام چې دی الله تعالی دا کاڼي نه ورته اوبه شروع کې من او سلوا پې را نازله شوه. او بل ټولو کې لوی انعام دا چې په هغه وخت کې کم خلکو ټولو کې دی له افضلیت لویوالی زیات ورکړو. خو دې څوک اصل شیز چې کم دی نو دې ته وایي چې تاسو تقوا اختیار کوي او هغه تقوا چې کومه ده نو هغه شکر و چې تاسو شکر ادا کوئ. خو دې ناشکري وکړه په هغې کې اگه چې من سلوا ورته ملو شو په هغې کې هم ناشکري شروع که انبیا راتله د انبیاو د عزت خیال یې ونه ساتلو. بعضې وخت کې خو داسې حالات هم راغلي دي چې دې انبیا هم قتل کړي دي او دوی به دا وي چې یاره دا حکم به زمونږ تابع وي چې څنګه مونږ غواړو هغه شانتې حکم دی په مونږ نازلېږي. یا بني اسرائیل اذکرو ای بني اسرائیل یاد کوي هغه نعمتي التي انعمت علیکم چې کم نعمتونه ما په تاسو باندې کړي دي هغه نعمتونه یاد کوي. وانی فضلتکم علی العالمین رب ذوالجلال فرمایي وی په ټول عالم باندې مې تاسو له لوی فضیلت درکړی دی. واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا او وی د هغه ورځې نه ویریږئ چې کم ورځ یو انسان به بل انسان له څه فایده نشي ورکولی یو نیکي به هم نشي ورکولی د څه شیز بدله به هم نشي ورکولی د هغه ورځې نه ویریږئ. دې نه مراد د قیامت ورځ ده چې دې ته اصل رجوع ورکول پکارو چې تاسو قیامت طرف ته سوچو کې د دنیا د زندگی محض نه ده چې صرف د دنیا دا خبره ختمه شوه نه اصل زندگی اخروي ده. تاسو انبیا ویلي دي په څومره لوی مصیبت کې تاسو پراته وی. هغه مصیبت څه شی و؟ هغه دا و چې رب ذوالجلال تاسو له د فرعون نه نجات درکو. فرعون یو خوب ګوري داسې خوب یې کتلی و چې یاره زه خوب کې ګورم چې یو ځوان دی هغه بیت المقدس باندې قابضه کیږي او دا ټول چې کم کپتیان دي چې کم د دې فرعون قومو د هغې هر یو کور ته اور ننوځي او بني اسرائیلیان ټول بچ دي. کاهنان یې راغونډ که نجومیان یې راغونډ که چېرې د دې تعبیر څه شی دا راته وښایه. په هغه وخت کې د دې شی ډېره چرچه وه. دې وخت کې د فرعون د حکومت 400 کاله شوي و د بادشاه و د هغه وخت. فرعون د مصر بادشاه چې دی نو هغه ته به فرعون ویلو. اصل نوم یې چې دی بعض خلک وایي چې یاره مصعب ابن ریان دی بعض وایي چې ولید ابن مصعب دا د خپل نوم و. نو د ده بادشاهت و 400 کاله. نو ده چې تپوس وکړو هغې وله تعبیر دا ورکو چې یاره په دې بني اسرائیلو کې به ستا په دې رعایه کې به یو ځوان داسې پیدا کېږي چې ستا حکومت به ختموي. دو حکم وکړو چې په هر یو ځای کې 100 سړي ودروئ په هغه 100 باندې بیا 10 ودروئ په هغه 10 باندې بیا نور کسان نگران کوي چې کمه ښځه حاملۍ بچي پیدا کیږي که ځوانان وي ځوانان ذبح کوئ او که جینکۍ وي جینکۍ ژوندی پرېږدي. ظلم انتهایی شروع که. یو ځل موسی علیه السلام رب ته وایي یا الله وی د فرعون ډیر وخت نه دعوه کړی چې انا ربکم الاعلی زه ټولو کې لوی رب یم. نو وی تا به دې ختم کړی و که نه
چې دی د خدای دعوه کوي انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی وی نو تا به ختم کړو. الله رب العزت ورته چې نه ما دې ځکه نه ختمولو چې ته په خپل بلډینګ باندې زما نوم لیکلو او چې د زوال وخت راغو هغه دا ظلم و چې د ظلم شروع کو. ظلم یې شروع کو چې ماشومان یې قتلول شروع کو. په هغه قتلولو کې د وی چې یاره د رعایې نقصان کیږي. رعایې نقصان داسې کیږي چې یاره زمونږ نوکران بسي په بني اسرائیلو به د خدمت کولو خادمتوب به کولو هغې ورته بعضې کارونه داسې چې ښځې نشي کولی هغه سړي کوي. نو د وی ښځه یو کال به چې کم ماشومان به پیدا شو هغه به ژوندي پرېښه په بل کال باندې به یې ذبح کړه. نو دا ظلم د شروع کړو. رب ذوالجلال په دې کې موسی علیه السلام پیدا کوي او په هغه کال کې پیدا کیږي چې په کم کال کې د ماشومانو د ذبح کولو حکم و. د هغې نه بل کال کې د دې نه مخکې کال کې حضرت هارون علیه السلام الله پیدا کوي. خو د رب معجزه و قدرت و خلکو ته خول موسی علیه السلام یې بچ کړ. او په بني اسرائیلو کې ټولو کې لوی انعام چې شوی دی هغه دا انعام شوی دی چې کله موسی علیه السلام بني اسرائیل ځان سره وویسته رب ورته په سمندر کې لارې کولو کې ټول پې واوړېده چې کله فرعون راځي سمندر ته خپل لشکر سره دی اوړېدلي دي رب پې سمندر را پرېښ ټول یې غرق کړ. روایت کې راځي بخاري شریف حدیث دی. جبرائیل علیه السلام حضور پاک ته یا رسول الله وی کاش چې په هغه وخت کې ته وی چې کله د فرعون د مرګ یې وکتو د مرګ دا چپې والې نو وی د په خوله کې نوم راوستو چې الله مې معاف کړي. وی ما د سمندر د ویښ نه خټه راواغېسته ده مې د خوله کې ولړه کوي مې هسې نه ده خو دومره ظلم کړی دی او د رب رحم په جلال کې راشي دی معاف نه کړي او دې خولې ته مې ورته هغه خټه ورویشته. نو د ظلم شروع کو. نو ټولو کې لوی انعام الله رب العزت دا کړی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مدینې منورې ته راغو یهودیانو به د عاشورې روژه نیوه. حضور پاک ته نه تپوس کړي د دې عاشورې روژه ولې نیسئ او ورته وایي دې د وجې نه نیسو وی چې په دې ورځ باندې الله تعالی موږ له د فرعون نه نجات راکړی. نو حضور پاک وایي موږ خو یاره زیات د دې نه حقدار یو. نو حضور پاک خپل هم روژه ونیو صحابو ته هم د وی چې د دې ورځې روژه ونیسئ چې په کومه ورځ دې ته نجات میلو شوی د عاشورې ورځ وه. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل لے وی هرقل بادشاہ یو خط راولیږلو. خط کې لیکلی دي وی که تاسو کې اهل علم موجود دی د درې سوالونو جوابونه راکوي. یو دا وی مجره څه ته وایي، دویم ورته وی قوس څه ته وایي، دریم ورته وی هغه کمه ځمکه ده چې په ژوند کې په هغې صرف یو ځل نور لګېدلی دی بیا پې نه دی لګېدلی. معاویه صاحب خط هماغه شانتې بند کو ابن عباس صاحب ته ولیږلو. حضرت ابن عباس صاحب ته وایي وی چې د قوس څه ته وایي او ورته وایي وی په ځمکه والا باندې چې کله د غرقېدو عذاب راځي او الله یې په امان کې وساتي دې ته قوس ویلی کېږي. او مجره وی دا په اسمان کې یو دروازه ده وی دا هغه دروازه ده چې دا به بیا وشلیږي د قیامت په ورځ دا دروازه. او ځمکې تپوس کې ځمکه خو هغه یو ده چې کومه ځمکه ژوند کې په یو ځل نور لګېدلی د د موسی علیه السلام هغه سمندر و چې هغه پې تیر شو په هغه ټایم پې صرف نور لګېدو بیا په زندګۍ کې په هغې کې باندې نور نه دی لګېدلی. نو هرقل حیران شو چې واقع اهل علم شته، دا اهل علم خلک دي. واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا. ویریږئ د هغه ورځې نه چې په کومه ورځ باندې به یو انسان بل انسان له څه فایده نه ورکوي. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نه به د یو انسان د بل په بل باره کې شفاعت قبلیږي، سفارش به هم د چا نه وي. په دنیا کې که چېرته لاړ شي یو سړی ډېر هم داسې لوی سړی د هغه به څه ناڅه سفارشي وي، هغه به څه ناڅه حده پورې چا نه مجبوروي، یا به د کور نه مجبوروي، یا به د دوست نه مجبوروي، یا به د پلار نه مجبوروي، سفارش به قبول کړي. هلته دا شی نشته. ولا عدل نه مراد فدیه ده. نه به څوک په پیسو ځان خلاصولی شي، نه به څه بدل چاله ورکړي په هغې به ځان خلاصولی شي. ډېره سخته ورځ ده. داسې ورځ ده
چې د چا سفارش نه قبلېږي په دې ورځ باندې څه به کېږي صرف د خپل اعمال به کېږي چې څه اعمال هم کړي دي او د دې نمونه موږ ته صحابه کرام ښیي چې هغې خپلې زندګیانې داسې مخې ته کېښوی چې یو نمونه شوه یو صحابي دی عبدالله بن بجادین رضی الله تعالی عنه حضور پاک چې کله مدینې منورې ته راغی بس دی حضور پاک باندې عاشق شو ایمان پرې وړو حضور پاک خو داسې هستي وه چې چا به ورته کتي ایمان به پرې راوړو هغه خبرې به چا اورېدي ایمان به پرې وړو خلک به یې کتل راتله هغې به پرې ایمان راوړو داسې یو عجیبه هستي وه ده چې کله ایمان راوړو د مدینې نه لږ بهر پاتې کېدو اصل نه یهودیانو کله چې کور ته لاړه نو د تره زامنو د پلار د ټولو به چې د حضور پاک خبرې کولې ده به ورته غوږ ایښی و په ده خو به خلک یې ځکه چې په عاشق باندې د خپل محبوب خبره ډېرې خوږې لګي نو به ورته ناست هغې وي یاره څه چل خو شته ده نه تپوس کوي وي ایمان دې روړی دی څه دی ورته بالکل مې روړی دی او ورته وي یا د ایمان نه وړه یا د کور وځه ورته دا کور نه وتل بخي خو ایمان نه نشم وړی دی ترې راپاڅېده دومره زیاتې چې په وجود باندې کمه کپړه وه هغې هم ترې نه وویسته بربنډې که ویزه مور خو مورې مور وله راغه پټ شانتې خپله لوپټی وله ورکوي بچې په دې ځان خپل ستر پټ کا نو دغه کپړه دوه ځایه که په یو باندې خپل ستر پټ کو په نو بل باندې وجود پټ کو دوه ځایه کړې وه نو ځکه ورته ذوالبجادین وی دوه څادرو واله د چې کله مدینې منورې ته ځي حضور پاک ته حضور پاک چې ګوره ډېر بې انتها خوشحالېږي یا غزوان راغی د ما دپاره هر څه پرېښه او اصحاب صفه صحابو کې داخلی کم هغه صحابه به راغه چې د لرې ځای نه به راغلي وو طالب علمۍ له به راغلي وو هغې کې شمار کړل دی هلته به ناستو اصحاب صفه او چبوتره چې ده اوس هم د روضې رسول مخامخ ته شا طرف ته ده نو هلته چې کینې مخامخ ته روضه ښکاري دلته به دا صحابه ناستو وي په ده به یو کیفیت راغود داسې کیفیت به چې راغود الله په محبت کې ده به الله الله چغې به یې شروع کړي حضرت عمر صاحب ورته وایي دا څه چغې دې شروع کړي د غوسه شو ورته حضور پاک ورته یې پرېږده دی وی ته څه مه وایه وی دی د رب په عشق کې لګیا دی حضور پاک به عمر صاحب منې که د هغه صحابي دی چې کله بیا حضور پاک د یو غزوې په موقع باندې روان دی نور صحابه هم ورسره دي دی هم ورسره دی هغه وخت کې په ده باندې تبه راغه د نزاع د جدایۍ وخت آثار پې ظاهر شو نو حضور پاک د ده سر په خپل غیږ مبارک کې کېښو او دا یو واحد صحابي دی چې د حضور پاک ته کته د حضور پاک په غیږ کې سر ایښی دی او د نه ساه وتې ده چې کله د نه ساه وځي حضور پاک ته یې کته کفن دفن تدفین چې کولو حضور پاک د خپل وجود صادر ورکوي دی کې والا کفن ورکې صحابو رشکو کو په دې وخت کې وی کاش چې دا مونږ او د عبدالله بن بجادین په باره کې کاش چې مونږ او چې کله ځمکې ته سپارلو نو وی ټول صحابه ولاړ دي عمر صاحب ولاړ دی ابوبکر صاحب ولاړ دی حضور پاک خپله ورکو شو وی ځمکې ته ورسپارلو او په دې وخت کې وی حضور پاک وی یا الله وی زه عبدالله نه راضي یم ته ترې نه راضي شي حضرت عمر صاحب وی کاش چې دا مړی زه وی کاش چې زه دا مړی وی چې حضور پاک وی چې زه ترې نه راضي یم نو رب خو به ترې خامخا راضي چې یو پیغمبر د چا نه راضي نو دا هغه صحابو معیار دی صحابه یو نمونه مخې ته پرېښې ده او داسې یو عجیبه نمونه ده چې په دې باندې قدم کېښودلی شي قدم پې واغستې نو بیا په قرآن باندې سم پوه شي بیا په احادیثو باندې سم پوه شي هغه نمونه به ژوند کې ځان له راولې د صحابه محبت په د دنیا دپاره نه و अब د آخرت محبت یو صحابیي واده شو خپلو کې داسې محبت ښځه وایي ما ته په دې کور کې هر یو سهولت شته مال دولت هم هر یو خوشحالي شته خاوندم خو خوشحاله ښځم خو خوشحاله یو ځل دا صحابي و د دې دومره فرمانبرداره صحابیه وه چې سترګې کولو کې ښځې لوښې نیولې د اوبو او په دې خدمت کې چې یاره زما خاوند که تږې شو راپاسېدو شپه کې او د اوبو ضرورت یې شو چې ده ته تکلیف ونه رسي هغې دا جام نیولی دی ورته
هغه چې سترګې کولو کې ډېر بې انتها خوشحاله شه او ښځې ته وایي وي وغواړه څه غواړې چې درکم دله او ورته سړی بیا به رانه کې وي یاره وغواړه چې د ډېرې خوشحالۍ نه ورته وي در به کم ښځه ورته ماله طلاق راکړه ورته وایي څه کمې درته وي هېڅ کمې نشته څه پریشاني هېڅ پریشاني نشته وجه څه شی ده ما کې د څه نقصان کتلی د دین په باره کې څه نقصان کتلی وي هېڅ هم نه ډېر عبادت گزاره خو بس د خبر نه به نه وړې او ورته زه وي سهار به فیصله حضور پاک له وي ټیک ده دواړه په لار روان دي دا چې کله په سړي باندې لږ غم راشي پریشانی پې راشي نو په دې وخت کې سړی په تیندکونې په سمه لار هم تیندک خوري دا صحابي روان دی په لار را پرېوته وجود یې وینې شو دی ښځې زر لوپټه کټ کو هغه زخم باندې ورله ولګوله ورته وي راځه کور ته ځو وي طلاق نه غواړم وي وجه څه ده خبر وي کور کې درته ویم چې کور ته لاړه ورته وایي دا څه خبره وه وجه څه وه چې تا منه طلاق غوښته زمونږ خو دومره ښکلې زندګي تېرېده او وی ما د حضور پاک نه اورېدلی وي چې په کم سړي باندې غم را نشي پریشانی پې را نشي نو هغه د الله د رحمت نه لري وي زه ویرېدم مې په دنیا په عیش و عیاش به څه وکم د دنیا په زندګۍ به څه وکم وي په دې ویرېدم چې هسې نه ته د الله د رحمت نه لرې دومره وخت کې په تا باندې څه غم نه دی راغلی نو هغه ژوند چې تېرېدو نو هغه محض د الله رضا دپاره تېرېدو د دنیا څه هېڅ لالچ پکې نو نو دا ده داسې ورځ ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او داسې ورځ به وي چې څوک به مددګار نه وي صرف به انبیا وي هغه انبیا چې هغې ته به د سفارس اجازت وي په هغې کې به حضور پاک ته اجازت وي داسې لویه سخته به وي چې انبیاو باندې به سختي انبیا به رب ته نه مخامخ کېږي څه وایي وی لله الواحد القهار رب نن قهار دی جبار دی غصه دی رب ډېر بې انتها غصه دی انبیا ته به ویلی کېږي انبیا به نه مخامخ کېږي او په موږ باندې چې حالت راشي شبلی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ و د دې ولیانو بزرګانو الله سره خپل یو راز او نیازي دی وی یو ځل ړته مې داسې الهام شانتی شو الله تعالی زمانه ته یو خبره واچوله وی شبلی وی کستا دا عیب زه خلکو ته ظاهره کم نو څوک به د عزت ونه کي او په دې معاشره کې به ذلیل او رسوا ګرځې رب ورته دا زما کمال دی چې تا ستا دا ټول عیبونه مې پټ کړي دي او ته مې په خلکو کې یو لوی سړی کړی نو شبلی رحمت الله علیه وی یا الله وی ګوره وی که ما ستا رحمت دی خلکو ته بیان کو ګوره یو کس به د سجدې والا نه ټول خلک به وتښتي په رحمت به د بروسه کې یو کس به ته بیا سجده نه کوي نو هغه خپل ناز او انداز یو بل سره کول که نه وی ربه ستا رحمت دومره زیات لوی دی که زه د خلکو ته بیان کم سبا نه به د څوک هم سجده نه کوي بیا به وایي چې بس د رب رحمت زیات دی په دې رحمت به مې رب بخي دغه لوی خلک دي چې الله سره نیاز کوي خبرې ورسره کوي په الهام سره وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ رب ذوالجلال وی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یقینا ما تاسو له نجات درکو من آل فرعون د فرعون او د هغه د لښکر نه یسومونکم سوء العذاب چې تاسو له به هغې تکلیف درکولو د دردناک عذاب ګوره ګنده کارونه مې په دې کول باترومونه به پې صفا کول ګندونه به پې لړه کول دا ټول ګنده کار به په دې کولو وهل ټکول ظلم به ورسره کولو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم چې ستاسو الکان به قتل کول ویستحیون نساءکم یا خدا ده چې ستاسو ښځې به ژوندی پرېښوي جینکۍ به پرېښوي یا بعضې علما دا معنی کوي چې ستاسو د ښځو حیاګانې به اخیستې بدفعلي به ورسره شروع که بدعملي به ورسره شروع که حیا به اخیسته وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم او وی دا تاسو د رب له طرف نه په ډېر لوی مصیبت او ازمایش کې مبتلا وئ دا چا لرې که دا الله لرې که مولانا روم رحمت الله علیه یو واقع لیکي هغه وایي یو ځل د یو بادشاه محل نه یو باز پاسېدو هغه باز چې کله پاسېدو نو هغه د یو ښځې کور ته لاړو هغه ښځې ګیر کو ساده ښځه وه
نو هغې چې دا باز وکړو تا وی یره وي چې چام ساتلی کم ځای کې مې ښه ظلم یې درسره کړی دی وی ګوره څومره وخت وشو نه یې دله ویښته کټ کړي دي او نه یې دله نوکان کټ کړي دي بس باز یې راټینګ کړی دی نوکان یې هم ولې کټ کړي دي بڼې یې ولې ټولې کټ کړي دي. بیا څه وخت کې بادشاه معلومات کولو د ښځې کور ته ورسېدو چې ویې کته بادشاه به سترګو کې اوښ کېږي راځي چې دومره قیمتي باز هغې ته کونترې ته جوړ کړو چرګې ته جوړ کړو په کور باندې ګرځي د باز خو اصل ښایست الوتلي اصل ښایست د هغه پنجې وي چې ښکار پې کوي نو هغه باز چې کم دی خپل بادشاه سره خبرې کوي وی دا محض دا وجه ده چې ما تا سره بېوفایي وکړه زه نه پاڅېدم ستا د حکم نافرماني مې وکړه په دې شي کې مبتلا شم چې دا د هغې سزا خدای راله په دنیا کې راکړه همدې ټایم کې راکړه چې نوکان مې هم لاړو وزر مې نه الوتی شم نه ښکار کولی شم. نو مولانا روم رحمت الله علیه وی د دنیا چې کومه ده وي دا د دې کمکلې ښځې په شانتې ده کمکلې بوډۍ په شانتې ده خلق خو ځان ته رابلي خو آخره کې به د دنیا دا نوکونه هم ترې ووایي دا بوډۍ به ترې نوکونه هم ووایي او وزرې به هم ترې ووایي نو چې سم کوئ نو رب ته متوجه کیږئ یقینا په دنیا کې به ډېر لوی ګناه وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا نه ده چې دا آیتونه بني اسرائیل نازل شوي دي او د هغې خبره پکې ذکر شوې ده خو نازل شوي موږ دپاره دی وی په دې کې موږ ته دا پیغام راکوي چې د رب شکر ادا کوي په موږ څومره انعامات رب کړي دي داسې وخت په موږ باندې به راشي ګوره چې کله په یو قوم کې بدعملیانې زیاتې شي په مال کې د خلکو نقصانونه پیدا شي غلاګانې زیاتې شي نو داسې نه چې په خلکو بلډینګونه راکیني ژوند سکونونه به ختم شي مالي فقدان به په خلکو باندې راشي بحران به راشي هر سړی به رزق له منډې وایي او رزق به یې لاس له نه راځي هم هغه وخت دی موږ د رب ناشکري شروع کړې ده هر ټایم د رب شکر ادا کوئ چې نیمه روټۍ درته میلاویږي شکر ادا کوئ هغه وخت یاد کوئ چې حضور پاک باندې به لوږه ولګي د څلور کاڼي به یې خپلې خېټې مبارکې پورې تړل آیا موږ باندې هغه شانتې فقدان راځي هغه شانتې لوږه چېرته په موږ باندې راغلې ده چېرته هم نه ده راغلې بعضې وخت کې خو دومره وخورو چې بیا وایي چې یاره په معده باندې هم درد دی او تکلیف دی راته زیات خوراک د وجې نه نو دا د آیاتونه موږ دپاره نازل شوي دي چې قیامت په ورځ باندې بیا څوک سفارش کوونکي نه وي به څوک داسې نه وي چې هغې به بل چاله بدل ورکړي په دنیا کې په خلکو څومره ډاډی یاره دا سړی زما سفارشي دی به زما دا خبر ومني یاره زه تاله دې ګواه در کوم قیامت کې دا شی نشته بیا وایي یو نفس یو انسان به د بل انسان څه بدل ادا نه کړي. الله تعالی دې موږ د آخرت تیاری توفیق را نصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.